ځکه سړی دنیا په منډه ده که نه سړی نه نوزګارېږي خو چې راځي نو ستړي او وده شي او چې څه روغ دی که نه نو الله ورته نه دی یاد خو چې سپینوالی دی په ږیره او په سر کې او څوک کوی د نظیر نه مراد دلته کې تبه ده چې تبه د باندې راغله دام د الله دا لخه یو ورانټ دی د الله دین ته چې دی نو غاړه کېږده ځکه سړی دنیا په منډه ده که نه سړی نه نوزګارېږي خو چې راځي نو ستړي او وده شي او چې څه روغ دی که نه نو الله ورته نه دی یاد خو چې دا بیمار شي نو دونه سوچ کو کې لکه څه دی وکړل ځان سره دا سوچ کې دنیا د کار نه یو ورځ چوټي وکړي بیماري تبی ټوخي وي نو دی لږ سوچ وکړي دا بیماري به دی هم ښي انسان له کله کله ښي بیماري چې دی لږ سوچ وکړي دنیا نه خو دی نه اوسګارېږي نو دا لږ اوسګارې شي ځان ته سوچ وکړي چې یاره تا څه وکړه آخرت له دې څه تیارې وکړه که نه دغه سوچ پکې لږ الله ته پکې زړه متوجي شي زړه نرم شي څلورم قول پکې دا دی چې ملګري او خپلوان دې مړه شو نو دا د الله د اړه خطا ته یو اشاره ده ملګري او خپلوان دې د دنیا نه لاړل او پنځم قول دا دی چې عقل دې پوره شو او شپږم قول پکې دا دی چې نوسي دې پیدا شو چې نوسي دې ولیدل که نه پوه شه چې بس د دنیا ژوند دی مازدیګری دې ختمیږي علت لاړم شي که نه علت څه شی دی یعنی دا د انسان د ګناه طاقت دی نو که د ګناه د طاقت د نه لاړم شي خو د عادت جوړي بوډا شي خو د ګناه نه وړي پوه نه شوې طاقت پکې ني خو لیکن بیا هم ګناه کوي د ګناه عادت کوي که عادت که علت لاړ شي عادت نه ځي همغه د عادت دی په ګناه پوه شوې خدای دې نه کاندي څوک عادت د بدو کارو چې د بدکار باندې عادت شوې علت به نه وي هسې به پرې کاته کې ګناه کې